السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم واجد خان. ګرانو کتونکو دا نننۍ ویډیو چې کومه د موږ دا صرف او صرف د عوام د اویرنس حوالې سره ده. دا ټیم موږ هلال فوډ اتارټي آفس کې موجود یو. دی چې کوم دی مختلف قسم کې کارویانې کړي دي. په هغې کې چې کوم دی پیپسي دی، په هغې کې کوک دی، په هغې کې سټینګ دی، په هغې کې کیچپ دی، په هغې کې سرکه ده. دا ټول هر څه چې کوم 2 نمبر دي هغه دلته پراته دي. هغه ټول به موږ صرف او صرف تاسو سره شیر کوو په دې یو ویډیو کې. موږ سره اوسئ، راځئ. ګرانو کتونکو چې څنګه تاسو ته موږ وویل چې دا نننۍ ویډیو زموږ اویرنس حوالې سره ده. دغه ټایم موږ سره ایډي صاحب موجود دی، هلال فوډ اتارټي اسد خان. زمونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ عوام دی نه خبر نه دي، صرف خولې ته شیز ورکوي. دا ګورو نه چې کوالټي څنګه ده یا دغه څنګه دی. دا مونږ ډېر څنګه تاسو ته ښکاري مختلف دي، سټینګز دي، ډیو دی، پیپسي ده، ګورمې ده. دا بیسیکلی دا کاپیانې دي، اوریجنل نه دي. دا په مختلف علاقو کې اوس لکه دا مونږ نشو ویلی چېرته جوړیږي. بدقسمتي زمونږ دا ده چې مونږ ته ټریسیبیلیټي لکه کوشش خپل شروع کړی دی. اول سر د دې چې کوم ټیسټونه یې فیل وو مونږ سره چې کوم سټینډرډ دي پی اس کیو سی هغه هم نه برابر نو. بل دا په کورونو کې جوړیږي، آیا دا اوبه پاکې دي، ګنده دي، څنګه دي؟ نو د هغې د وجې دا کاپیانې مختلف علاقو کې یا مختلف ډرایوز دوران مونږ نیولي دي. دې سره خو دا وګوره ډیوم دی، الان کې دا خو نامي ګرامي کمپنیانې دي. پیپسي ده، ورسره چې کوم دی داسې نور جوسونه وغیره. دا خو زمونږ دا پوره کې پي کې عوام ډېر په شوق سره څکي. دا به څه کېږي؟ ګوره جی مونږ خو کوشش څنګه چې تاسو دا پروګرام شروع کړی دی مونږ خوشحاله یو چې داسې راشي. دا مونږ اویرنس په پکار دی. دې لپاره مونږ مختلف دغه کوو، پروګرامونه کوو. اکثر یونیورسټۍ کې په دې باندې لیکچرې ورکوو. نو دا خو په ډومبي ځل مونږ تاسو اپریشیټ کوو چې یو میډیا راغلی اویرنس باندې پروګرام کوي. نو دې لپاره به مونږ انشاءالله دا تاسو ته ښایو چې دې کې کم نښې دي. دا به څنګه پته لګېږي؟ دا زمونږ دا نوی نسل چې کوم دی که نه، دی خو لکه اوبه نه څکي. دا به دې زمونږ عوام ته څنګه پته لګېږي؟ اول به مونږ سټارټ واخلو دې کاټن نه. ټیک شو؟ ها، څنګه چې تاسو ته ښکاري د دې دا اوپن دي. دا وګورئ کوم چې کپنۍ والي اصیل راځي داسې اوپن کېږي نه. دا ډومبی نښه شوه د دې. صحیح. بل دې خو ګورئ د دې دا پیکینګ ګوره ځې پسې شلی دی. دا په هغه لوکل بلو باندې کېږي. نو د هغې د وجې دې کې هغه کوالټي دې نشي مینټین کولی. بل دې کې چې کوم دا بوتل دا بوتل درته ښیم جي. تاسو که دا زوم کې دې لیبل ته وګورئ، دا لوکل کینچې باندې کټ شوی دی. ښکاري درته؟ هغه مشین والا پیکینګ نه دی؟ نه دی، سیده نه دی. صحیح. بل دې چې تاسو دا زوم وکړئ دا کلیر نه ښکاري. که لږ لرې ځینه وکړئ هغه لوکل چې کوم انټرنیشنل یا ډېر لرې ځینه د لیکئ کلیر ښکاري، بالکل کلیر ښکاري. صحیح خبره. بل د بوتل باټم نه موږ ته پته لګي. انشاءالله موږ کوشش دا کوو چې تاسو بیا راځئ نو موږ وایو چې اوریجنل او کاپي تاسو ته موږ کیدو. د دې دا لیبل وګورئ چې د دې یو غټه خبره دا چې یو ځل ریموو شي که نه، دا وګورئ دا دوباره نه لګي. وجه څه ده؟ دې چې کوم ګلو استعمالي دا لوکل دی. دا وګورئ. ټیک شو؟ دا هم یو غټه نښه ده. بل لیبل ته تاسو ته ما څنګه وویل دا وګورئ د دې دا سرفیس پلین نه دی. دا وګوره مطلب عام پلس پلس په عام کینچې کار شوی دی. ریسنټلی مونږ یو ځای کې دغه نیولې او نن سبا دې کې یو بل ایشو راغلی، کم کیمیکل چې دي استعمالي دا ډېر لو ګریډ دي. بله ورځ یو ځای کې شکایت راغلی و چې پیپسي خرابه ده، څښا ده. چې مونږ چیک کړو هغه لوکل وه. نو کم کیمیکل چې دي استعمال کړي اټ مینس چې هغه سټینډرډ نو بالکل چې مونږ اوس کله لکه څښا خوند یې کولو. بل تاسو بین کوئ د دې دا سمیل د حد نه زیات دی. نو مطلب دی چې سټینډرډ مطابق دغه نه دی چوري بسته شو چوري دي، فلیور یې ولا جوړ کړی دی. او دا کیچپ چې کوم دی په پوره پېښور ښار کې که تاسو کتلي چپسو والا، سموسو والا، پیکوړو والا، آیا هغه پیکوړو هغه چپسو والا خلاف هم څه کاروی کوئ که نه چې چا سره دا کیچپ پراته دي؟ زمونږ الحمدلله د چې کوم دا ډي جي صاحب راغلی د په دې باندې باقاعده د یو ډرایو شروع کړی دی. د دې اول خو مونږ فرست سټیپ کې چې څومره دا دغه دي ورکوډ ډابې دي د دې مونږ میډیکل سټارټ کړي. چې اول خو مونږ هغې ټیک کړو نو انشاءالله سیکنډ سټیپ زمونږ دا دی چې دې سره کوم سب سټینډرډ شیزونه دي دا ترې ختموو. نو دا کیچپ څنګه تاسو ګورئ دا کیچپ نه دی، بیسیکلي دا سټارچ دی او فلیور او کلر ورته اچولی دی. مونږ سره پی اس کیو سی سټینډرډ وایي چې ستا د کیچپ کم بریکس دی هغه به 25-26 وي. د دې 4-5 دی. یو عام سړي له به د دې څنګه پته لګېږي چې اوریجنل کیچپ څنګه دی او دا 2 نمبر د به
اویرنس څنګه کیږي عوام له به دا څنګه پته لګي دی دا ان شاء الله تاسو څنګه مول تاسو بل ځل راشي زه به تاسو ته باقاعده د دې هغه دغه اوخیمه د اوریجنل او د دو چې موږ دا به آئیډنټیفای کوو څنګه آی کې پل پی د ټومیټو صحیح کله چې ته دا کلو کې باقاعده پته لګي دی دا کومه تاسو ته کلو کو دا غلیترا روډ والا خو نه دي دا مختلف ځینو کې جوړیږي دا کې چې کوم نه هاریپور روډ باندې چې کوم جوړ دا خو زما په خیال دا څو غوړي ته غوړي تاسو د دې دا غوړي باقاعده هغه جوړي دا سٹارچ دی خخ کارا بیل بیل پروت دی دا کوک دغه دی ګورمه دی خدام 2 نمبر دی جی دو نمبر دی جی او دا خو ګوره دا خو د ټولي دنیا په ټاپ کمپنی ده نو دې کیسه داسې بیتولی دي ام لګري عوام ګور چې څنګه تاسو ته ما وخت ویل چې مونږه بوتلې نیولې وي خرابې وي سمیل کړو ډېر زیات سمیل کړو نو مونږ چې کله هغه کس شکایت وکړو نو مونږ چې هغه زی ټریس تیرو کسانم جرمانه کا جیل ته مولېګل او بدقسمتي دا چې پیښور کې زی پزی گاډي راځي پنجاب نم راځي پیښور کې خو نشته فلحال خو اخوا د مضافات وشته دا غلط خلق اکثر مونږ کتلی کنه د سرکاري افسر لا چې چرته دا شي نه ونیول شي دا خو یو حساب سره 400 پاوډر دي بالکل مشکلات پکې دل پېښ شي بالکل شوي دي چې دي کې د تھریډزم ورکړی شوی زموږ ټیمونو ته الحمدلله چې ایمان دې مضبوطی کار وکړي دي کې نور څه شامل دي جوسونه شته پکې جوسونه پکې هغه سیټ دي تاسو لګراشي جوړي دي جوس کې څه شی دي داسې دا لګ راته وای ګوره چې دا بیسیکلی پنجاب کې جوړیږي پی کې پنامه دي دی کې دا چې کوم دي بریکس چې کوم دي سټانډرډ نه کم 2 بریکس ودی چې کوم بریکس دی ته و چې دی کې د چینو مقدار لکه دا لو بریکس چې کوم دي دا به تی به لیکي چې ناٹ فار چلډرن او تا ته پته لري ټرافیک تسکی ټرافیک سوکس کی ماشوم سکی عوام ته لګو ټرافیک خو ماشوم سکی کنه غړ سړی خپل جوس هم ور سره راوځي ها ټرافیک خو ماشوم سکی غړ سړی خو نه سکی دل د کې په لیکل دي ډایټ ته د ماشوم لپاره ډایټ جوړه ماشوم لپاره به ته خوراک ورکړي چې دا گروث وشي ته هغه باندې خوراک بند کو ډایټ بیسیکلی جوړي د شوګر مریض لپاره دغه لپاره بل د دې چې کم نیوټریشنل فیکټر کړی دي هر څه 0 دي بریکس 2 دي د انرژي به کم از کم 8 4 4 16 کیلوریز پکور نو مطلب چې دی باندې سری کې شان ټول دروغ دي ها بل ځان سری کړی دي او جوړ کړی دي او دا دغه ایشو ده د دې بریکس 2 ما چې تاسو له وختي څنګه وویلې چې څومره زموږ دا نوې نسل دی کنه ټول په دې سټینګ باندې راوړل او سټینګ سره سره چې کوم دي دا جوسونه ډیر زیات مینګو دی کې د ګوره د لیکلي دي مینګو فروټ ډرینک د لیکلي چې فروټ ډرینک دی دا بالکل نه کې سره فروټ شته نه دی کې څه شی دی ذایقه ده پکې ذایقه ده او دغه دي بس فلیور دي کیمیکل دي شي او دا ذایقه زموږ د پاکستان د غبار نه ده پاکستان کې ټول اویلیبل دي خو ګوره کله زموږ سټانډرډ دا و چې کله ته لیکي ته به لیکي سنتیټیک ډرینک دا زموږ سټانډرډ یا پیسکیوسی چې کوم سټانډرډ دي بل د په دې باندې دا منشن کړی چې د دونه انرژي ورکوي د چې سری کړی اټول غلط دي د والدین ته یو میسج ورکول غواړي تاسو وایي چې موږ اویرنس حواله سره چې کوم د مختلف یونیورسيټیانو تم لاړو نو والدین ته څه میسج ورکول غواړي ورته زموږ بدقسمتي دا ده چې هر یو کس راځي په کنسرن ادارو باندې ابجیکشن کوي دی داونه ک دی غونه ک تاسو سوک سټینګ دی باقاعده لیکلي دي ماشومان لټیک نه ستا ماشومي کور کس کی تا منې کړی دی دا جوس ماشوم سکی تا منې کړی دی خپل ولا اخلي بچي ورشه پیسې والا په کنسرن ادارو ته ابجیکشن کوي وړومبي زمونږه اذا مور او پلار دا فقط چې ته کور کې خطا از فروټ ورکا کور کې ولې شي جوړ کا مونږ خدای ریکمند کو کمانه ته پوسو کې ز خپل ماشومان میدان نسکو از ا فود ساينټیسټ زدا نه ریکمند کوم چې تاسو بهر خوراک کوي کور کې خپل ماشومان اوازات کوي مونږ خو ځان خلاص کو ماشوم له پیسې ورکو دکان ته لاړ شه او ځان خلاصېدو لپاره پیسې ورکو ځان جوس والا بازار راځه ولا راځه خروستو دا نه ګورو او بیا ابجیکشن کو په ادارې خو لایسنس ورکړی دغه دی خو نه دی ورکړی خو سټانډرډ مطابق ټیک دی خو زه بیا مدارک ریکمند کوم چې فرش لکه مطلب ټریفیک لایسنس یې ملاویږي هغه به د موټر سایکل یا د موټر کار او ته به مزده چلے دغه شی یا بل ته لایسنس ملو شو د دې مطلب خدا نه دی چې ته غلط شی جوړ کا اکثر زموږ بدقسمتي دا چې خلک ابجیکشن کوي چې پلان کې دا غلط شی جوړ کړی د فود لایسنس دی فود لایسنس دا چې ټریفیک څنګه تاسو لایسنس ورکړي اوس یو کس ټریفیک موټر واغ شو خلک پیواله نو دا د ټریفیک غلطي ده
داسې ما لایسنس ورکو دوی اوس غلط شی جوړوي. ګرانو کتونکو مونږ تم ډیر افسوس راځي زمونږ چې څومره ډپارټمنټ دی الحمدلله دی خپل محنت کوي خپلې کارویانې کوي دا اوس اویرنس حوالې سره ګوره د یعنې ګورمې کولا دی دا په ټوله دنیا کې په ټاپ پیپسي دا هم 2 نمبر دی او دا زمونږ چې څومره نوی نسل دی د دې ټولو ته یو ریکویسټ کوم زه خپل هم د هغې والدین ته هم وایم چې برای مهرباني سټینګ خو چې کوم دی که نه اول خو دا تاسو وګورئ چې دا جوړیږي د څه نه دا 2 نمبر ستا په پوره پېښور کې 2 نمبر سټینګ ښه دې سره سره چې کوم دی ګوره مونږ جوسونه ځان ته مخلو بچو ته هم مخلو چې یاره هم بچې دا جوس وڅکه او ځه شابه یو سایډ له کښېنه دا وګوره دا جوس وګوره دا ټول دې سره سره دا ماشومان چې کوم دی بهر لاړ شي په یو 10 15 یا 20 روپۍ به دا ساشې میلاویږي دا هم جوس دی خو بس دې نه ښه دا ده چې خپل بچي له پخپله په دې مرۍ کې زور ورکړه نو به درله ښیي دا شی مه ورکوئ دا په دې مه ورکوئ چې دې کې دننه کم از کم انسان کې یو 15 20 قسمه بیماریانې سبا به هغه ځوان وي خو د ځوانۍ قابل به نه وي